खबरों का आगाज करेंगे बलूचिस्तान से। मलक हाशिम काकड़ ने रोजी खान शौक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ माहाना 1 लाख रुपए देने और रिहाइश के लिए कुचलाक में 10,000 फीट जमीन फराहम करने का भी ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से रोजी खान शौक पर मुसल्लह अफराद ने वार करने की धमकी दी थी, जिस पर रोजी खान शौक ने कौम के सरबराहान से माफ़ी और उलमा इकराम से भी माफ़ी तलब कर ली थी, जिस पर रोजी खान शौक ने खुद पैगाम देकर और अपनी बेटी के जरिए भी पैगाम देकर तमाम कौम से माफ़ी तलब कर ली थी। متدا مهرباني وکړه دا تر خبري وای کې موږ فخر پدر کوو دغه پدر کوو د اسلام د لار واخه ګور راځه د در پټ غواړي نظر ما پته کې واوړه دا هغه وځو تاسو در کوم لیکلیم در کوم تیار سرای در کوم خو دا خبرو سلاس واخه موږ پر اسلام ایمان راوړی دي موږ پر رسول ایمان راوړی دي د اسلام دغه وکړه دا مهرباني وکړه روزي خانه کډیر دا کار صدر لاس واخه ان شاء الله پښتانه ته دا خواست کوم چې دا سړی وبخشي زما د وجه زما د کو بلګورو زګور د پښتنو ته دا خواست کوم چې زما پلار یو هغه پکړګي د توې نه لکه واسطه مشکل اره وار غم دی پریشانه چې زما پلار ته خوشحالي درکې کوي توی خدایی توی مش زیر رواسي په پښتنو کې دوه قسمه خلک دي، نیمای ښه دي نیمای بد دي. هره وار موږ سکول لځو یا مدرسو لځو یا ټیوشنان لځو موږ ته خلک خبرې کوي ستوی پلار چیش کړ ستوی پلار چیشتی ستوی پلار چیشتی د دغه له وجې موږ خپل تعلیم نسو کوی. موږ پلار ډېر سم سړی دی، موږ پلار په یوه چا کار نه دی لرلی. موږ د پلار سزا ستا هغه له خدای پاک سره ده توی سر موږ د پلار سزا نشته. مور ګرسه نفسیاتي بیمار ده د دغو له وجې ګردو ته دا خواست کوم زما پلار یې لکه است زما پلار توی زما پیټ زما په پلار باندې کار مه لري. خلک هسته پر روزي خان بدمعشي کوي، زه به د دوی خلاف خبره وکړم دوی د پر ما بدمعشي وکړي. روزي خان خو مسکین سړی دی، دوی پر روزي خان بدمعشي کوي دا کس غیرت دی، دا بې غیرتي ده کس. روزي خان خو باید چې خلک ونازوي. روزي خان ته هم زه دا مشوره کوم چې په اسلام کې د روزي خان نه ګایي شي. اسلام چې دی زموږ مذهب دی زموږ دین دی په اسلام کې دی نه ګایي شي. پر موږ چې هر څه مسخرې کوي دا د روزي خان حق دی، لیکن هغه خلکو ته زه وایم هغه د پلاستیکي بدمعشانو ته دا پلاستیکي بدمعشانو ته زه دا وایم چې دا ته یو سم سړي ته ودرېږي. روزي خان غریب خو مسکین سړی دی.